پیغمبر د خدای ته یو کس راغله د خوند سره اوره ده خبره ډېر خوند والا خبره دی اهل بیتو خبرې ټولې خوند والا خبرې دي نو پیغمبر د خدای اوښې باندې سور دی یو کس راغله جاهل کس دی زمیندار دی پیغمبر یې ولیده راغله د اوښ والا هغه پړی ونیوله ودرېده ورته چې یا رسول الله پرېږدم ده نه یو قدم اوښه بل نشي خستی څه علمني عملا ادخل به الجنه داسې عمل راته وښیه ار به زده که داسې څه را به زده که څه هغه وجې نه زه جنت کې داخل شم خو یا رسول الله واوره زه جاهل یم انپړ یم داسې ستره خبره تېره نه کې زده کېږم نه توجه دې شته دی داسې ستره خبره نه وي او داسې ډېر منځونه عمل نه وي زمیندار سړی یم پټین دي او انپړ یم هلې په بیمه نه دي زده داسې څه راته وښیه څه هغه وجې نه زه جنت کې داخل شم ډېره خوند والا خبره او ډېره قیمتي خبره ده کوم که څو منټه توجه وکړي او دا پړی پرېږدم نه دا اوښه یو قدم خستی شي نه جاهل دی نو اوس پسې او مخ ته ولاړ دی یو قدم او نه پرېږدم علمني عملا ما ته داسې عمل وښیه څه بس هغه وجې نه زه جنت ته داخل شم هغې ورځې تا ډېرې خبرې کولې ستجري تحتها الانهار او هغه نهرونه ورلاندې جاري دي داسې دي ما ډېره تابه وشوه بهشت ته رسول الله ورته څه یک یو ټکی ورته وکړه ورته یی سوچ خبره دی خوند والا خبره دی داسې خبره دی څه هغه ټکي وجې نه ته بهشت ته تللی شي دا څومره قیمتي خبره دی پیغمبر د خدای ورته یی ما احببت ان يأتيه الناس اليك فأته اليهم وما كرهت ان لا يأتيه الناس اليك فلا تأته اليهم او عربي واورا سو کوم شی ته خپل ځان د پاره خوښې غابل د پاره خوښ کا سو کوم شی خپل ځان د پاره نه خوښې غابل د پاره ما خوښوه فادخل الجنه بس جنت ته داخل شه وخلي سبیل الراحله بس پړی پرېږده چې زه مخ ته لاړ شم په خبرې پوه شوې کوم شی ته ځان دپاره عزت خوښې څه خلکو ما عزت کولی بس بل ته عزت ویرکه ځان دپاره دا خبره خوښې ته نه خوښې ته دا ابروریزي چوک وکړي د تا بېعزتي چوک وکړي تا پسې خبرې چوک وکړي تا سره چوک ظلم زیاتی وکړي ته نه خوښې تا سره چوک زیاړې وکړي دا خبره ته نه خوښې بس رسول الله یې څه بل پرام ما خوښه وکړم کله څه ته غواړې څه ما سره چا زیاتی ما کولی ما بچیو سره چا زیاتی ما کولی بس د بل چا بچیو باندې هم رحم وکړه بل چا سره هم زیاتی ما کوه